د ایمان د خطرې یو سبب جوړېدی شي، نه په قرآن عظیم الشان، نه په احادیثو مبارکو، نه د خلفای راشدین، د مجتهدین، هیڅ یو قول په دې خبره باندې الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې ټول ناظرین به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې. ناظرینو، نن یو اهمه خبره او یو اهمه موضوع ستاسو په وړاندې باندې ږدمه. امید دی چې ټول د هغې نه فایده حاصله کوي او د خپلو ملګرو سره شیر کوي. ناظرینو، تاسو په سوشل میډیا باندې وګورئ چې د رمضان المبارک میاشت را روانه ده، د شعبان المعظم میاشت شروع ده. خو په دې باندې یو خبره ډیره زیاته وایرل شوې ده او هر سړی هغه په خپل پیج باندې او په خپل آی ډي باندې هغه شیر کوي او هغه د ایمان د خطرې یو سبب جوړېدی شي، د هغه د ګناه د جوړېدلو یو سبب جوړېدی شي. او زه به داسې ووایم چې یو ګناه هم ده. نو پکار ده چې موږ او تاسو د هغې نه ځان وساتو او خپل دوستان او کوم چې موږ سره په کنیکټ خلک دي هغه هم ځان وساتي د هغې نه. ناظرینو، هغه خبره دا ده چې په دې باندې خلک ویډیوګانې شیر کوي چې یاره که چا د رمضان المبارک خبر چاته ورکړلو نو الله رب العزت جل جلاله به د جهنم د اور نه آزاد کی. نو په دې کې اوس اول یو خبره خدا ده چې یاره د دې په شریعت کې او په دین کې یا په احادیثو یا په قرآن عظیم الشان کې څه اهمیت څه اصلیت شته او که نشته دی. نو اول خو دا خبره چې د دې نه په قرآن عظیم الشان کې، نه په احادیثو مبارکو کې او نه د خلفای راشدینو، نه د مجتهدینو، د هیڅ یو قول په دې خبره باندې نشته دی چې چا د رمضان المبارک خبر ورکړو نو هغه د جهنم د اور نه آزاد شي. نو دا خبره بالکل منګړت خبره ده، په دې باندې هیڅ حدیث هم نشته دی. او دویمه خبره دا ده چې دا په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دروغ تړل هم دي. نو دا هم یو عظیمه ګناه ده او انسان په باندې د ایمان نه خلاصیږي. نو زما دا خواست دی د خپلو ناظرینو ته چې کوشش وکړئ د دې خبرې نه ځان وساتئ. خپلو دوستانو ته هم ووایي چې دا څیز مه شیر کوئ او دا هیڅ د جهنم نه د خلاصېدو سبب نه جوړیږي. د جهنم نه د خلاصېدو سبب به موږ دپاره څه وي چې موږ عبادات وکړو، د رمضان المبارک تیاری وکړو. د رمضان المبارک تیاری دپاره بیا حضور علیه الصلاة والسلام احادیث مبارکه بیان کړي دي چې تاسو د رمضان المبارک تیاری وکړئ. د رمضان المبارک تیاری په داسې طریقه باندې وکړئ چې تاسو په دې شعبان کې روجي ونیسئ، زیاتې روجې ونیسئ. نو د دې ځان له فضایل دي او هغې سره سره د رمضان المبارک تیاری هم وشي هغې سره. نو دا خبره بالکل غلطه خبره ده. څوک هم چې دا خبره کوي خپل ځان د ایمان نه خلاصوي. نو ځان د ایمان نه مه خلاصوئ، ځان چې کوم دی نو په زور په جهنم کې مه ورغورځوئ، ځان په زور مه ګناهګاروئ. دا خبره بالکل غلطه خبره ده. په دې باندې تاسو ګناهګاریږئ. دا چې څوک هم اپلوډ کوي، څوک هم شیر کوي او څوک دا خبره کوي دا دروغ کوي او دا په نبی اسلام باندې دروغ تړي او دا د هغه خلکو کار دی چې د هغې د دین اسلام سره او د شریعت سره تعلق نشته دی. او دا صرف په موږ او تاسو په مسلمانانو په مینس کې چې کوم دی یو پروپیګنډه جوړوي چې دا 10 کسانو ته شیر کو، 20 کسانو ته شیر کو، 50 ته شیر کو. دا بالکل دروغ خبرې دي، دا منګړت خبرې دي، د دې د دین او د شریعت سره تعلق نشته دی او باقاعده په دې باندې تاسو ګناهګاریږئ. که تاسو ګورئ بعضې ټایم انسان یو میسیج فارورډ کړي یاره دا چې کوم دی نو ما خوب لیدلی و چې دا 20 کسانو ته شیر کو، بیا هغه شیر کړی دی، اوس زما نمبر دی، اوس تاسو شیر کوي او دا چل بوشي او هغه چل بوشي. دا هیڅ چل هم نه کېږي په دې څیزونو سره. او که د چا څه چل شوی وي نو تاسو د هغې معلومات وکړئ. تاسو یو میسیج که څوک درته داسې وکړي نو وایي کوي، تاسو وګورئ هیڅ چل هم نه کېږي. نو ناظرینو، کوشش وکړئ ځان وساتئ د دې څیزونو نه، خپل دوستان د دې څیزونو نه وساتئ. دا منګړت خبرې دي، دا دروغ خبرې دي، دا د دین پسې خندا ده، د شریعت پسې خندا ده او په حضور علیه الصلاة والسلام باندې دروغ تړل دي. د ټولو نه عظیم او غټه ګناه دا ده چې په نبی علیه السلام باندې دروغ تړي. نو موږ او تاسو خو د هغې امتیان یو. موږ خو په نبی علیه الصلاة والسلام د هغې هر گفت، هره خبره ان هو الا وحی یوحى، هغه خو وحی ده، هغه خو د الله رب العزت جل جلاله خبرې دي. نو بیا به ولې چې کوم دی نو موږ په نبی علیه السلام باندې دروغ تړو؟ نو دا خبره بالکل دروغ ده. او څوک هم چې دا څیز کوي نو ښه نه کوي. ځان په زور ګناهګاروي، د جهنم نه خلاصیږي نه، بلکې ځان په زور چې کوم دی نو په جهنم کې ورغورځوي.